یعنی د الله پیغمبر فرمایي چې الله رب العزت دا په مؤمنانو باندې واجب کړی ده، لازم کړی ده. او لزوم د چا دپاره دی؟ هغه کسانو دپاره کوم خلک چې صاحب نصاب دي، یعنی چا باندې زکات کیږي او زکات ورکوي، یا چې کوم دی نو عام معمول کې کومه زنانه د صاحب نصابي سونی ورسره هغې سره څه نغد مال وي، داسې چې کوم دی نور خلک صاحب نصابي 52.5 تولو مطابق سپینې چاندۍ د هغې سره نور سامان وي، نو په دغه لحاظ سره په ده باندې صدقة الفطر دا لازم ده چې ورکړي. او دې دور کې زما په خیال سره چې د هر سړي باندې لازم ده چې ورکوي، الا ماشاءالله غریب فقیر دی، بیمار کمزوری چې هغه نشي ادا کولی، نور خو زما په خیال سره چې هر سړی. او بهتره خبره ده چې ورم کړي د رمضان مبارک میاشت الله رب العزت په دې کې د مؤمنانو د مال حدیث پاک کې راځي چې یو خو دغه روژې چې کوم کمی پیښې شوي د هغې ازاله الله رب العزت وکړي. دویمه دا ده چې یاره الله رب العزت په دې اختر کې زمونږ او ستاسو په دې مال کې هم د غریبانانو د غرباو د مسکینانو چې کوم دی حصه کړې ده، نو الله رب العزت وایي چې ستاسو د دې مال نه هغه حصه دا هغې ته ورسیږي، غریبانانو ته ورسیږي، مسکینانو ته ورسیږي، هغې به هم پې د اختر خوشحالي مناو کړي او ځان له به پې اختر له لباس والي. اوس دا خو ستا په زړه کې څنګه د اختر خوشحالي ده، ستا د بچي په زړه کې څنګه د اختر خوشحالي ده، او ته څنګه چې کوم دی د خپل بچي دپاره کوشش کې چې بهترین لباس ورته واچوم، بهترین کپړې ورله راوړم، بهترین پیزار ورله راوړم، دغه شان چې کوم دی د هغه غریب په زړه کې هم د اختر تمنا ده، د ښایسته لباس تمنا ده، شوق دی، ارزو ده، د بهترین پیزار ارزو ده، خو اوس نشته، غریب دی، کمزوری دی. نو الله رب العزت زما او ستا په دې مال کې هغې دپاره حصه کړې ده چې یاره دغه ورځ دا په دې هم را روانه ده، دا روژې هم دې هم ونیولې، اوس دغه د اختر ورځ په دې هم را روانه ده، نو ما او تا صاحب نصاب سړي ته وایي چې تاسو د خپل مال نه د دې غریبانانو حصه ورکئ او د اختر نه مخکې ورکئ چې دیو ته ورسیږي. بهتره دا ده چې سړی په روژه کې مخکې ورکړي. اصل ټیم خو چې کوم دی د اختر په ورځ د اختر منځه نه مخکې لکه د صبح صادق نه پس او د اختر منځه نه مخکې دې ټیم کې چې کوم دی صدقې فطر واجبېږي، خو دغه ټیم کې ورکول لازم دي. او بهتره خبره دا ده، احسنه خبره ده چې دا ته مخکې ورکې په رمضان کې 15مې نه پسې ورکې 20مې چې هغه مسکینانو ته غریبانانو ته دا ورسیږي او هغې چې کوم دی په دې باندې هغه خپل ضروریات د اختر پوره کړي. احسنه خبره ده. اوس چې کومه دی زکات چې څنګه په سړي باندې دغه شان په هغه باندې صدقه فطر هم ده. صدقه فطر چې کوم دی دا به چاله ورکړي، نو څنګه چې زکات چاله ورکړي مستحق افراد دي دغه شان به دا هم ورکړي. بیا بهتره خبره دا ده چې یتیمانان، رشته دار او عالم فی سبیل الله طالب د الله په لار کې چې کوم دی بیا دیو دپاره علماو دا غوره کړي دي چې یتیم وي، رشته دارانو کې غریب وي، ګاونډیانو کې، او دغه شان چې کوم دی عالم د جماعت وي یا چې کوم دی فی سبیل الله طالب وي، هغه له بهتره ده چې ورکړي چې هغه به د علمي سفر چې کوم دی رواني. خو دې وخت کې چې کوم دی نو په 2024 کې چې کوم رمضان مبارک دی نو زما په خیال سره 300 مقرر شوي ده. خیبر پښتونخوا ډېرو مدرسو دغه خبره شایع کړې ده، 300 روپۍ چې کوم ده غنمو دغه دی. بیا خو حدیث مبارک کې چې کوم دی راغلی دي 4 شیزونه د هغې انتخاب شوی دی چې غنم دي او قجور ده، وڅکي دي، دغه شان چې کوم دی نو وربشي دي، یعنې د دې په نصاب سره یا دغه ورکول یا دغه چې نه ورکوي نو د هغې په نصاب باندې پیسې چې کوم دی څونه قیمت یې هغه به ورکړي. نو زما په خیال سره چې دې وخت کې د پاکستان په سطح باندې چې کوم دی اکثر خلک خو دغه شیزونه نه ورکوي، ځکه چې حدیث کې خو چې کوم راغلی غنم چې کوم دی زما په خیال سره دغه سوا چې د 2 کسانو حدیث کې راغلی چې یاره 2 کسان به یو سوا ادا کوي، نو سوا چې به من نیم کې کوم حساب ترې راوړی پاکستاني یو کس د طرف نه تقریبا چې کوم دی په کم 2 کیلو غنم راځي او 3.5 کیلو د قجوري او وڅکي دغه دا شیزونه راځي. نو بیا د هغې ریټ چې کوم دی کوم سړی ورکوي، هر سړی خپل مال ته ګوري، خپل ځان ته ګوري. که سړی د قجورو والا ریټ ورکوي
نو ډیره بهتره خبره ده د الله سره د قرض معامله ده او د الله سره ښېګړه ده، نو د دې بدله به درته بهترینه میلاویږي. څوک د وسکو والا ورکوي او د غنمو چې کوم دی کوم عامه ده، نو هغه زما په خیال سره دې وخت کې د پاکستان او به خصوصا د خیبر پښتونخوا مدارسو دا 300 مقرر کړی 2024 والا چې کوم ده، نو بهتره خبره دا ده چې دا د مخکې مسکین ته غریب ته حواله کړی شي. او بله خبره دا ده چې پلار به د خپلو بچو د طرف نه ورکوي که چېرته دا بچي په خپله باندې صاحب نصاب نو. حدیث کې چې کوم راغلی دي ګوره نارینه زنانه که آزاد وي که غلام وي که مجنون چې هر څه وي، خو دته به که وړوکی وي که غټ وي نو د د طرف نه به چې کوم دی دا سرسایه او دا صدقة الفطر ورکولی شي. اوس چې واړه دي نو پلار به د بچو له طرفه ورکوي که چېرته بچي په خپله صاحب نصاب وو او د هغې وس کېدو نو هغې دې د خپل طرف نه ورکي، او که نه پلار یې چې کوم دی د دې وو نو بیا د پلار د خپل مال نه چې کوم دی د بچو هغه ورکي. ښځه باندې چې کوم دی که ښځه په خپله باندې صاحب نصاب والا وه او د هغې سره سونه او د هغې چې کوم دی په خپله باندې صدقه فطر په خپله د هغې په مال کې په هغې باندې لازم دی، نه د ښځې نه په پلار باندې دی او نه چې کوم دی په خاوند باندې دی. او که بیا چېرته ورته چې کوم دی د ښځې سره نه یو خاوند ته ووایي چې ته زما له طرفه ادا که، نو خاوند یې د احسانا د ښځې د طرف نه ادا کولی شي. خو که ښځه په خپله صاحب نصاب وي، سونه وي ورسره یا ورسره پیسې وي، نو هغه به په خپله باندې ادا کوي. بهتر ټیم یې چې کوم دی او بهتر دغه دا دی چې دا مخکې د رمضان المبارک نه تاسو مؤمنانو ته ورسوئ چې هغوی پرې د اختر خوشحالۍ او د اختر هغه ضروریات پوره کړي. حدیث مبارکه کې یو روایت داسې هم دی چې د رمضان دا روژې چې کوم دی نو دا ځوړندې وي د اسمان او د ځمکې په مابین کې تر هغې پورې تر څو پورې صدقة الفطر چا نه ادا کړی چې کله دا ادا شي نو دا اسمان ته لاړ شي الله ته قبول شي. نو دغه شان روایات هم راغلی دي. نو الله رب العزت دا زمونږ او ستاسو د هغه ازالې دپاره او د هغې د ختمولو دپاره په مونږ باندې دا صدقه فطر لازم کړی دی. نو هر مؤمن له پکار دي چې دا په وخت باندې ادا کړي او مستحق خلکو ته ورکړي. چې کوم خلک یې ضرورتمند دي، بعضې خلک یې خپل رشته دارانو او اقاربو پسې ګرځوي او ضرورتمند نه وي، خو وایي څوک د ښځې خپل دی او څوک د سا خپل دی، نو بس هغې پسې ګرځېږي. نو مستحق خلکو ته ورکول پکار دي چې الله درنه رضا شي او د هغه مستحقینو ته خپل حق ورسیږي. نو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو نه رضا شي او الله دې دا بقایا روژې په موږ او تاسو باندې په خیر او په عافیت سره تېرې کړي.